ښکلا پښتانه د خپل لیډر غني ما نه غړي دا غو سوچ غړي چې کوم زماده د پښتنو مبارکه اچھا بابا کتابونو هم د پلاس کې دی ولي کله نا کله د پښتنو حواله سره شاعریم کې دا مینه د سره څنګه را پیدا شو ښکلا د کوم د کاپی یو مطلب پروتوکول ملاوي خلک پیژني دعا سلام سره کوي کله نا کله زړه کې سجلی سم محسوس کوي مین فوکس نه خپل شهرت دی بدی بموي کنزل بم کوي خپل اپینین په پاس کوي تاسو قسمه تنقید چې کوم د کریټیسم څنګه برداشت کوي څنګه هندل کوي په دې جرنالیزم باندې نه پوهیږي کم خلکو ته د دې باره کې معلومات نه سو کوئی ټیک ټاکر راغلی سو زه په دې یو باندې ورن په بل باندې باسم کله مې مایند کړی نه دي چې ستا فار ایگزامپل دا خورکۍ دا چې دا ایجوکیشن او کې د ډاکټرۍ سبق یا د انجینری سبق څه بوتي جوړیږي هغه و انجینیر یا ډاکټر زه بوتم چې موږ جرنالیزم کوم موږ نه بس جوړیږي وای جرنالیست ته زه ته لاړ شم عموما په کم عمر کې هورور خور چې کم د اکثر یو بل جلس کیږي یو بل ته چې کم د جنگ جګړې ډېر زیاتې کوي کنه نو ښکلا د چې کوم د کاپی یو مطلب پروتوکول ملاوي خلک پیژني دعا سلام سره کوي کله نا کله زړه کې سجلی سم محسوس کوي نه داسې خو چرته نه دي شوي او داسې ما سوچ هم نه دی کړی او زه خو غواړم چې دا مطلب څومره مخکې که نه زما صرف مین فوکس نه خپل شهرت دی زبردست نه مې خپل شهرت دی او نه دغه دی خو زمونږ مین فوکس دا دی دا یو میسج ورکول دي هغه قبایلي خلکو ته چې هغوی لکه د خپلې چې کوم زنانه دي یا خویندې دي یا چې کوم دي لوریانې دي هغوی سپریس ساتلي دي نو دا یو میسج هغوی ته ورکول دي چې لکه دوی هم څه کولی شي خو که تاسو ورته اتارټي ورکوئ تاسو ورته لږ لاس ورکوئ ټیک شو ښکلا دا ته وایي په سوشل میډیا ظاهره خبره چې په سوشل میډیا راځي کار کې تنقید به خلک کوي ردی بدی به وایي کنزل به کوي خپل اپینین به پاس کوي تاسو قسمه تنقید چې کوم د کریټیسم څنګه برداشت کوي څنګه هندل کوي نو بس ارزه ته چې تاسو خو موږ یو فیمه په سوشل میډیا باندې راتل دا ډیره غټه خبره ده او بیا د پښتون معاشري کې راوتل دا ډیره زیاته او بیا د مومند راوتل دا هغه نه غټه خبره ده چې چېرته تعلیم نه نو البته بیا په سوشل میډیا باندې راتل دا یو لوی مسله ده خو بس زیات تر تنقید هم کېږي ډېر خلک زه خو یو جرنالیست یم زما کار جرنالیزم دی او په سوشل میډیا باندې راتل دا د جرنالیست یو زه به وایم چې بس هر یو جرنالیست راځي که نه په میډیا سره د هغې تعلق وي که هغه الکترونیک میډیا وي که هغه په سکرین باندې راتل وي نو ولې نه زیات تر زه ته داسې اکثر موږ لاړم شو چې کوم خلک په دې جرنالیزم باندې نه پوهېږي کوم خلکو ته د دې باره کې معلومات نه سو کوئی ټیک ټاکر راغلی سو زه په دې یو باندې ورن په بل باندې باسم کله مې مایند کړی نه دي او دوی راسره داسې څه ځای نه چې لکه زه د دې نه بغیر بس یا دې ته په خندا چې دا ماته ګوري بس مې ټیک ده انصار دا راته چې ته کلاړ دي سپیچ کوي نو خلک هم پیژني چې مومندان دي مومندان یو لفظ دوم وي ایستا او یو بل څه لفظ ولې یا داسې لفظ خلک هم پیژني چې مومندان دي او بالکل پیژني مبتدی دغه نه پیژني زیاتره داسې ځایونو ته موږ لاړو دا څه سلوګن دی یو قسم ته او کنه نو په خبرو کې داسې هغوی ته موږ ته ووایه لکه ته مومند نه بس بیا ورته خو لکه هغوی لینګویج داسې دی که نه دا چا پته لګي د خپل لینګویج بالکل انصار دا راته ووایه یاره ته خو تکړه ځوان یې خورکۍ چې کوم د میډیا ته هم راوځي ایډمیشن دې مو لږ کړی دی داسې قسم ځوانان خو په سوسایټي کې ډېر تنقید کېږي څوک ورته یا لکه دا سړی څه بېغیرته دی بل سړی وایي یا لکه دا سړی چې کوم دی مطلب خورې راوستې دی مړه په میډیا باندې مطلب یو قسم ته د هغې په فرنټ باندې د هغې یوز کوي په عجیب غوندې تنقیدونه کوي سوسایټي کې داسې تنقید د باندې چېرته کېږي او فیملي کې فیس کوي فرنډ سرکل کې فیس کوي او څنګه هینډل کوي را تنقیدونه خو داسې ما ته چا مخامخ داسې ډېر نه دي ویلي او که چا د څوک همت وکړي چې ته وایي پیسه یادوم یاره که چا نه خبر شوی ما او راته ویلي دي نو الټا هغوی ته زه وایم که نه چې لکه صحیح شو خو لکه پوهه کې مطلب صحیح تیر کوي اګریسیو ورځي نه او دا ورته وایم که نه چې لکه ګوره څنګه دا وروته یا که هغوی کې څوک وکړي که نه زه ورته وایم لکه فار ایګزامپل که د چا په کور کې څوک یو هغوی ایجوکیشن طرف ته راځي نو زه ورته وایم چې ستا فار ایګزامپل دا خورکۍ ده چې دا ایجوکیشن وکړي د ډاکټرۍ سبق یا د انجینرۍ سبق وایي څه به جوړېږي هغه و انجینیر یا ډاکټر زه به ورته وایم چې موږ جرنالیزم کوو موږ نه به څه جوړېږي وایي جرنالیست مالبیا تنقید د څه خبرې داسې ده سوسایټي سوچ اوس هم څه ځای کې لږ نښتی دی څه وایي تاسو مطلب ترقي نه کوي ښکلا ته پیسه وي نه زه وایم چې زه په ځای ولې نه خو بس مسلې خو راځي او زه وایم چې ډېرې زیاتې ستونزې چې کوم دی فیمیل ته راځي لکه زنانو ته د نارینو په دغه باندې بیا زیاتې مسلې راځي او هر ځای کې مسلې خو وي بس څوک څه وایي څوک څه وایي خو مطلب چې څوک پوهېږي بس هغوی دا خبره نه کوي ګوره یو سادي جواب کې راته ډېر ښکلې خبره یاد شو ښکلا چې کوم دی زموږ سوسایټي رول خو سپورټ کړي
ښکلا یو ستا په زندګۍ کې یو بل سټیج را روان دی چېرته کې ته ستا بیا چې کوم دی واده کېږي د دې معاشره کې بیا هلته کې ستا د ژوند مستقبل چې کوم انسان دی اوس لیټ سپوز هغه تا باندې بیا پابندۍ نه لګوي چې ښکلا مستقبل دی دغه ځای کې پرېږده ښکلا به څه کوي مطلب چوایس به چینج کوي سوچ به بدلوي څه به کوي ښکلا ښکلا به سوچ نه چینج کوي هغه به هغوی پهله پوهېږي که هغوی نه پوهېدل نو بس زه به خپل فیلډ نه پرېږدم هغوی ته به الله حافظ وایي زبردست ګوره داسې ده چې دومره تکړه ځوانه پیغلې چې کوم زموږ سوسایټي کې په کار دي یاره چې لږ سړی کمپرومایز وکړي لږ انډرسټینډینګ چې کوم دی میوچوال هغه ډېر زیات ضروري په کار ښکلا دې نه مخکې چې زه نور سوچونه سوالونه ذهن کې راوړم دومره قابل نه یم نو که څه شعر وي د سره د پښتنو ریلیټ را سره شریک کړي یو شعر راته وایه ښکلي دوه که ذهن کې دې راځي کنې زه ډایرکټ بالکل د انصار نه بل کوېسچن کوم ښځه ګوره تا پې سوچ نه دی کړی لا ښکلا تا نه بل کوېسچن نه کوم هغې پورې ته لږ سوچ وکړه په شعرونو باندې ټیک شو انصار دا راته ووایه ماشاءالله ایډیټینګ هم تاسو کافي سکل دی ستاسو څه وایي که لیټ سپوز دې ځوانانو ته په میډیا کې سپیس نه وي الکترونیک میډیا خو ظاهره خبره ده حالات ډېر زیات خراب دي تنخواګانې کمې دي انوایرمنټ ټیک نه دی هغې نه علاوه تاسو راتلونکي خپله تاسو ماشاءالله انټرنشپ هم وکړو کار هم وکړو ځوانانو ته څه وایي یاره چې مطلب میډیا ته راځي صحافت کې ایډمیشن کوي څه سکلز ولا ایکسټرا پکار دي سروایول لپاره بالکل پکار دي ګوره جرنالیزم ته که موږ سوچ وکړو جرنالیزم یوازې دا نه دی چې ته مایک راواخلو د کیمرې مخې ته ودرېږو بل دا جرنالیزم دی جرنالیزم کې کانټنټ رایټینګ دی ایډیټینګ دی نور بلا څیزونه دي نو دې سره سره یوازې تیوري باندې موږ فوکس ونه کړو چې څوک جرنالیزم ته راځي هغې سره سره د هغه پریکټیکل ورک کوي ځکه چې پریکټیکل ورک او تیوري دا مختلف دي زما په خیال زما په سوچ باندې چې څومره ایکسپیرینس زما دی نو مطلب دا دی چې لکه هغې سره سره د دوی ایډیټینګ هم زده کوي کانټنټ رایټینګ هم زده کوي او په جرنالیزم ریلیټډ څومره څیزونه دي باقاعده دې راځي انټرنشپ د فرست سیمسټر نه شروع کوي نو چې دوی دا ډیګري مکمل کوي د دوی به 4 year ایکسپیرینس هم شوي او بل که دوی یو چینل سره کار نه کوي په خپل هم کار کولی شي بیا ټیک ده صحیح ده ښه ښکلا دا راته ووایي ظاهره خبره چې د میډیا فایدې هم شته نقصانات هم شته تاسو ذاتي طور باندې فیلډ ته ځئ کار کوئ څه مشکلات د دې معاشرې د سایډه د خلکو سایډه څه ستونزې ته بهته راځي بس مخکې دا خبره وکړه چې معاشره فیمیل ته خاص کر نه علاوه کوي کنه چې هغه په میډیا باندې راشي خو ما دغه سره یو دغه چینل سره نه کار نه کړی لکه خبر پښتونخوا ریډیو کې چې کوم دی زه از آر جی کار ما کړی دی او ویل شم چې کومه خو بس ما چې ته اپلاي نه کړی بس د سټارټینګ ما په خپل چینل باندې چې کوم فوکس دی زم چې بل ورته زه یو لکه داسې ادارې ته لاړ نشم چې اته زه ستونزې مخې ته راشي بس چې ارڅنګ زما سره مې وروري او خپل چینل دی بس خپل چینل صرف کار کوم ټیک شو ښکلا ستا چې کوم دی خوښ رنګ دی کوم یو دی تور کلر دی خوښ دی ښه او مطلب ستاسو دا نقاب چې کوم دی اتفاق دی که نه د نیشنلزم او پښتونولۍ سره مینه ده نه زه عموما ستاسو ویډیوز مې غالبا سور رنګ کې دا زه نه کوم صرف دا خلک ویجلا یو سره پټه سرپوش والا نقاب دی دا یو کلر کې دا زه خپل نه کوم بس ټیک شو زبردست باچاخان بابا کتابونه هم د پلاس کې نیولي کله ناکله د پښتنو حواله سره شاعري هم کې دا مینه د سره څنګه را پیدا شوه اصل کې کوم خپل اتلان کوم او پیژنو او هغه هم په صحیح معنی باندې اولو لکه څنګه چې هغه زموږ لپاره څه کړی دي او څه ستونزې هغه مخ کړی دي او دا پښتون دې مقام ته رسولې دي او کوم جدوجہد چې هغه کړی دي نو پهله زما خپل روټ کوم دی هغه د دې سره ډېر مینه و د دوی خو ته خیر لګلیو خو هغه به اکثر کتابونه راوړل نو هغه به کتل نو ما غوښتنه به اکثر موږ وکړل چې لکه څه دی او څه نو هغه به خبرې کولې نو بس بیا د باچاخان بابا یو بوک هغه زموږ سره پروت زما ژوند د جدوجہد بیا ما هغه سټډي کو یو پهله مې سټډي کو خو پوره نه شو بیا مې دوباره سټډي کو هغه پورا بیا مې د غنی خان بابا بوکس وکتل دا ټول نو بس ولی باغ سره او غنی خان بابا سره باچاخان بابا سره دې سره لکه بوکس کې چې کوم ستونزې دوی مخ کړي دي او کوم جدوجہد دوی د پښتنو لپاره خاص کړی دی کوم چې لکه زه وایم چې باچاخان بابا چې کوم د ښځو لپاره کړي دي او د هغوی یو زما ژوند د جدوجہد په دې کې هغوی خپله یو واقعه بیان کړې وه چې لکه په پیله ځل باندې روټۍ ته به ښځې د نارینهو سره نه کېناستل
نو کله چې زمونږ کور والا د هغوی سره کېناستل نو یو هفته چې کوم دی زمونږ کور والا به په نیمه ګېډه ګرځېدله او هغوی به خوراک هم په داسې طریقه نه شو کولی چې لکه نارینه دی او خوراک څنګه وکړو لکه دومره حد نه چې یو نارینه سره نو خوراک ته کافي متاثر شوې هغې نه یو نارینه سره یو ښځه خوراک نشي کولی او هغه به دومره حد ته راشي چې د هغوی ټوله کورنۍ لکه هغه زه لکه چې انسان یو معاشره کې بدلون راولي هغه به پیله ته ځان کې راولي نو هغه چې په کومه خپله کورنۍ کې کومه راوستي د هغوی ټول نوسي چې کوم دی بهر یې تعلیم کړی لکه هغوی ته څه بندیز نه و ښکلا پښتانه د خپله لیډره ګڼي د پښتنو دا څه ورته وایي زه به دې کې څه وایم خو بس ما نه ګڼي دا هغه سوچ ګڼي چې کوم زما دی د پښتنو باره کې که دومره ډېر خلک روان دي زما نه پکې ښه ښه شته دی هر لحاظ سره زما نه به ښه خلک وي خو دا کوم چې لیډ کوي ما کوم چې ما سپورټ کوي دا ما نه سپورټ کوي دا زما سوچ سپورټ کوي ټیک ده اثر که ښکلا سیاست ته روزي اجازت پول ورکوي سپورټ کوي به که نه بس دا خو د دوی خپل لایف دی او موږ زما مین فوکس دا دی چې دوی ته ښه او خرابه لار وښیو باقاعده دوی خپل سوچ دی مطلب که هر میدان جنګېږي نو انصار یې سپورټ کوي موږ دا دی که نه چې دا صحیح لاره ده دا غلطه لاره ده په دې ځه په دې مه ځه نور د دوی خپل لایف دی خپل سوچ دی اوپن دی دوی اخیستی شي یو څیز نه مني کېږي لکه زه په خپله نه ورځم ها فرمان بله ایج څومره ډفرنس دی دواړو ستاسو تقریبا دا زموږ د ټوله مشر دی د 1999 پیدایښت دی او زما 2006 ټیک ده صحیح ده زبر ښکلا رښتیا وایي هر ځای کې او پوره ډیټیل سره خبره کوي مطلب واقعي پښتانه ده داسې ده پروګرام کې ډېر ښکلي خبرې وکړې ستاسو دواړو ډېره شکریه او زموږ امید دی چې ستاسو غوندې کې ځوانان چې کوم دی هغه به د دې ملک دپاره د پښتنو دپاره به اواز اوچتوي او زموږ د معاشرې سوچ چې کوم دی هغه به بدلوي یو ځل بیا ستاسو دواړو ډېره شکریه چې پروګرام کې وخت راکړو کتونکو کوشش وکړو ان شاء الله دغه نوي نوي پروګرامونه به تاسو ته راوړو ځوانان زموږ د دې پښتونخوا د دې ملک یو اصل طاقت دی سرمایه ده د هغې څه خدمات دي د هغې دننه کوم سکل کوم ټیلنټ دی هغه به چې کوم دی موږ تاسو سکرین تږدو کوشش وکړئ سوچ مثبت ساتئ د نیګیټیو سوچونو نه بالکل چې کوم دی ځان منې کې پروګرام کې د اجازت غواړم د الله په امان